Assalamualaikum plasma membrane nan ji zamun kam topic te no kade plasma membrane nan bamunga wayo cho what is plasma membrane. Plasma membrane se shede fluid mosaic models is the plasma membrane composition se da function se na chamunga kam chapter start karo cell structure and function da mun sira pai ki nan chikam ne open ne topic te raze chawolu pe janu cho what is plasma membrane se shede plasma membrane. It is also known as cell membrane and plasma lemma. प्लाज्मा मेम्ब्रेन چې کوم دنو دې ته مونږه سیل میمبرین ویل شو او پلازما لیما مرته ویل شو. مطلب دا چې دا کوم درې نمونه دي سیل میمبرین پلازما لیما او پلازما میمبرین دا چې کوم دنو یو شی دی دا چې کوم دی یو نمونه دي. ها it is the outermost boundary in animal cell. animal cell کې چې کوم outermost boundary دا د سیل نغه چې کوم دی څه شی دی هغه دی پلازما میمبرین. لکه مثلا ګوره دا چې کوم دی مونږ سره یو انیمل سیلز دی دا د کې دنه نیوکلیس دی دا کوم چې اوټر موست باونډري دا یو دا مونږ څه شری دا چې کوم دی مونږ سره پلازما میمبرین دی پس کې په انیمل سیل کې اوټر موست باونډري چې کوم دی هغه مونږ سره پلازما میمبرین دی. ها وایل جبکې present beneath cell wall in plant cell چونګې په انیمل سیل کې چې کوم دی نو سیل وال نشته او په پلانټ سیل کې چې کوم دی نو سیل وال شته. نو په پلانټ سیل کې چې سیل وال د سیل وال د لاندې چې کوم لیر مونږ سره موجود دی په پلانټ سیل کې هغه چې کوم دی مونږ څه شی دی هغه مونږ سره پلازما میمبرین دی. لکه ګوره دا خو چې کوم دی مونږ شو انیمل سیل چې کوم دی نو دا څه شو دا مونږ سره پلانټ سیل شو دا په دې کې دنه نیوکلیس شو چونکې په انیمل سیل کې خو سیل وال نشته دا چې کوم دی مونږ پرون ډیټیل سره ویلو او په پلانټ سیل کې چې کوم دی نو سیل وال شته دا اوټر موست باونډري چې د پلانټ سیل دا څه شی دی دا سیل وال دی. نو د انیمل چې کوم اوټر موست باونډري دا نو هغه مونږ ته پلازما میمبرین دی او د پلانټ سیل چې مونږ ته کوم اوټر موست باونډري دا نو هغه مونږ څه دی هغه مونږ ته سیل وال دی. بیا د سیل وال لاندې چې کوم بل لیر دی نو دا مونږ ته څه شی دی دا مونږ ته پلازما میمبرین دی په پلانټ سیل کې. ها پلازما میمبرین چې کوم دی دا لیوینګ دی دا چې کوم دی نو جاندار دی and cover in protoplasm او دا چې کوم دی چې کوم دی ټول پروټوپلازم کور کړی دی چا پلازما میمبرین. اوس پروټوپلازم څه شی دی دا مونږ پرون ډیټیل سره ویلو نن مې چې کوم دی دا سان ټچ فور ورکو. پروټوپلازم چې کوم دی ګوره دا مونږ سره د بارانې چې کوم پلانټ سیل دی دا بارانې لیر چې کوم دی مونږ سیل وال شو ورپسې چې کوم دی نو مونږ رسو شو پلازما میمبرین شو او دا ورپسې نیوکلیس شو. نو دا چې کوم ځای دی نه دا مونږ سو دي دا مونږ سایټوپلازم او نو چې کله دا نیوکلیس او دا سایټوپلازم دا خپل کې را یو ځای شین دا مونږ رسو جوړای دا مونږ ځا پروټوپلازم جوړای پروټوپلازم. نو مطلب دا دا ځای مونږ څه نه دی دا ټول دا مونږ سره پروټوپلازم دی سره د نیوکلیس. نو ګوره د دې نه چې کوم دی کې غیر دا پیره مونږ څه شی دی پلازما میمبرین دی. نو پلازما میمبرین چې کوم دی نو مونږ سره سایټوپلازم او نیوکلیس دا دواړه کور کړی دي. نو نیوکلیس او سایټوپلازم دا مونږ سره پروټوپلازم. نو مطلب دا دی چې پلازما میمبرین چې کوم دی نو د پروټوپلازم کور کړی دی. ها د دې تھکنس موټای چې کوم دی سره دا 5 مایکرومیټر دا مایکرومیټر تاسو ته ما پرونه میلو او اوس هم درته وایم چې یو میټر تر اواله او میلیونز ایسي کې او غینه چې کوم دی یو سره اواله یو ټوکړه نه غمون غسای 1 مایکرومیټر دا. نو ته دې موټای سره پلازما میمبرین هغه چې کوم دی نو 5 مایکرومیټر دا. ها بیا په دې کې چې کوم دی نو قسم ماډل چې کوم دی نو ساينټیسټو پیش کړو د پلازما میمبرین په کې چې کوم دی نو موږ څه چې یو کوم ماډل او هغه موږ خاصو یونټ میمبرین ماډل دا چې کوم دی یو ساينټیسټ او رابرټسن دا چې کوم دی نو د ډیسکور کړو. په دې ماډل کې د ویلو چې د پلازما میمبرین چې کوم دی 3 لیر دي. منه چې کوم لیر د نامو خاصه پروتین دی میس کې چې کوم دی هغه لیپټ ډبل چې کوم دی نو هغه پروتین دی. لکه مثلا ګوره دا میس کې چې کوم دی دا موږ څه شی دی دا موږ څه لیپټ دی او ته دینه پورته چې کوم دی نو دام پروتین دی او لاندې چې کوم دی نو دام پروتین دی. دا چا ویلو دا رابرټسن ویلو و او کوم ماډل کې ویل یونټ میمبرین ماډل. خو چونکې دې مان چې کوم دی نو اخر کې بیا ډیفیکټ شو دا چې کوم دی غلط وخت دی نو اوسنۍ چې کوم ماډل دی جدید نو هغه مونږ څه کوم دا مونږ څه فلویډ موزیک ماډل دی. دنه بغیر نور هم چې کوم دی نو دنیا شه ماډل وي خو اوسنۍ چې کوم ماډل هغه مونږ څه دی فلویډ موزیک ماډل. دا ماډل چې کوم دی چا پیش کړو دا یو سنگر او یو چې کوم دی نو نیکولسن په 1972 کې چې کوم دی نو دوی دا یو ماډل پیش کړو. دې ماډل کې چې کوم دی دایسه ویلو دې ماډل کې دی ویلو چې د پلازما میمبرین چې کوم دی نو لایک پشان کې د سو فلویډ ان نیچر. مطلب دا د پلازما میمبرین چې کوم دی دا ټول فلویډ دي او دا چې کوم دی نو کنسیسټ کوي سی اف دی لیپټ ان ویچ پروتین فلوټس
دې ماډل کې ویل شوي دي کنه چې دا پلازما ممبرین نه دی دا چې کوم دی نو یو سمندر د لیپیډ دا یو سمندر د لیپیډ او په دې کې دا کوم پروټین دي پلوټس دا پکې حرکت کوي موومنټ کوي ګرځي پکې د څه په شان لایک آیسبرګ د آیسبرګ په شان اول ته آیسبرګ وپېژنئ چې آیسبرګ څه ته وایي آیسبرګ چې کوم دی نو په سمندر کې د واوره غټ غټ ګټانې چې خلک ورته د واورې غرم وایي دا چې کوم دی نو په سمندر کې موجود دي او دا اوبو سره چې کوم دی حرکت هم کوي دا د بیا چې کوم ټایټانیک جهاز چې ډوب شوی او هغه هم چې کوم دی د آیسبرګ په وجه باندې ډوب شو چې ټایټانیک هغې سره وجنګېدو او د هغې په وجه باندې چې کوم دی نو هغه ډوب شو او تباه شو نو دا هغه آیسبرګ دی نو مطلب یې دا دی دا پلازما ممبرین چې کوم دی وایي دا یو سمندر دی د لیپیډ پلازما ممبرین یو سمندر دی د لیپیډ چې په دې کې دا پروټین ګرځي د څه په شان د آیسبرګ په شان څنګه چې آیسبرګ په سمندر کې ګرځي نو دا شان چې کوم دی نو پروټین ګرځي پس کې په لیپیډ کې دا چې کوم دی نو په فلویډ موزیک ماډل کې ویل شوي وو ښه اوس راته وایي کمپوزیشن طرف ته چې دا پلازما ممبرین د څه نه جوړ شوی پلازما ممبرین چې کوم دی نو دا له لیپیډ نه جوړ شوی دی چې په دې کې چې کوم دی نو د 20% نه والي در 40% پورې چې کوم دی نو لیپیډ موجود دي دا لیپیډ اول چې کوم دی نو دا 3 سیزونه وو دا لیپیډ ورپسې بیا وو او پروټین پکې موجود دي څومره د 60% نه والي در 80% پورې اوس د پروټین کار پکې سره په پلازما ممبرین کې د پروټین کار په پلازما ممبرین کې دا چې په دې کې دوه قسمه پروټین دی یو چې کوم دی نو انټیګرل پروټین دی او بل چې کوم دی نو پیریفرل پروټین دی انټیګرل پروټین کار سره انټیګرل پروټین کار دا دی دا چې کوم دی نو سیګنل علي د ریسپټر په شان چې کوم دی نو کار کوي او پیریفرل پروټین چې کوم دی نو دا د سیل د سطح د پاسه دی ځای کې دا سیل لګنه دا څه پروټین چې کوم دی نو دی ځای کې کم پروټین پیریفرل پروټین او څه چې کوم دی ځای کې مکمل سیل د چې کوم دی دا نه راوځي دا کم لیر چې کوم دی دا دلته کې ته دې کار سره دا چې کوم دی نو دی سیل ته چې کوم دی څه سیزونه دننه راپرېږدي او څه ورته بار پرېږدي نو دا چې کوم دی د پروټینو کار دی په پلازما ممبرین کې او څومره پروټین پکې موجود دی د 60% نه والي د 80% پورې پروټین په پلازما ممبرین کې موجود دی ښه بل پکې دی کاربوهایډریټ اوس کاربوهایډریټ چې کوم دی نو په پلازما ممبرین کې څه کار دی نو کاربوهایډریټ چې کوم دی دا مونږ څه یو قسم د لیپیډ دی ته دې کار سره دا چې کوم دی نو مدافعتي نظام ته زموږ چې کوم امیون سیستم دی هغې ته چې کوم دی میسج ورکوي لکه مثلا چې دا سیل چې کوم دی نو زمونږ دی او یا چې کوم دی دا سیل زمونږ نه دی نو دا چې کوم دی نو مدافعتي نظام ته چې کوم دی میسج ورکوي نو په دې وجه باندې چې کوم دی چې کله وایرس یا بل څه چې کوم دی نو اټیک کوي بیکټیریا وغیره نو سیل ته چې کوم دی نو پته لګي او بل چې کوم دی نو دا کاربوهایډریټ نه دی سیل خپله کې کمیونیټ کوي خپله کې چې کوم دی نو کمیونیکیشن ولا جوړوي مطلب دا دی چې یو سیل باندې چې کوم دی یو بیکټیریا یا څه وایرس اټیک وکړي دا بل سیل چې کوم دی دته میسج رالیږي چې هلکه دغه شان بیکټیریا وایرس راغلی او ځان وباسه دغه شان دا چې کوم دی نو کمیونیکیشن هم جوړوي د سیلز په میانځ کې بل چې کوم دی نو کولیسټرول اوس د کولیسټرول چې کوم دی نو څه کردار دی په پلازما ممبرین کې د کولیسټرول کار دا دی په پلازما ممبرین کې چې دا چې کوم دی دا پلازما ممبرین یا دا سیل ممبرین چې کوم دی نو مضبوط او مستحکم ساتي نه ډېر زیات نرم او نه چې کوم دی نو ډېر زیات سخت فلیکسیبیلیټي ولا ورکوي دا چې کوم دی نو فلیکسیبیلیټي په شان لکه مثلا که درجه حرارت بدلیږي نو دا چې کوم دی د کولیسټرول په ذریعه باندې سیل ته پته لګي چې درجه حرارت دوره دی یا دوره دی او بل چې کوم دی دا کولیسټرول پرمیبیلیټي چې کوم دی نو سیل ممبرین له ورکوي مطلب دا دی چې کوم سیز چې کوم دی د سیل ممبرین په ذریعه باندې سیل ته رادننه کول پکار دی او کوم سیز چې کوم دی نو د سیل نه بار کول چې کوم دی نو پکار دی مطلب دا دی چې سیل کنټرول ساتي نو دا د کولیسټرول کار دی په سیل ممبرین کې ښه دا خو شو اوس دا وایو تاسو ته ما لیپیډ باندې ځان پوهیو لیپیډ څه شی دی د لیپیډ چې کوم دی نو دا part حصہ ده of the cell membrane د سیل ممبرین ها نو دې کې کم لیپیډ دی په دې سیل ممبرین کې په دې کې چې کوم دی نو فاسفولیپیډ دی فاسفولیپیډ څنګه ګوره دی خو تاسو ته ډایګرام جوړوم کنه تاسو به پوه شئ راځئ چې جوړوم دا چې کوم دی موږ ته فاسفولیپیډ دی فاسفولیپیډ چې کوم دی موږ ته داسې دا موږ ته فاسفولیپیډ دی یو چې کوم دی داسې لیري د فاسفولیپیډ او بل چې کوم دی نو ښکته نه داسې لیري دوه لیرز دي پکې یو انسایډ یو آوټ سایډ دا څه چیز دی دا چې کوم دی نو مونږ ښه فاسفولیپیډ دی څه شی دی فاسفولیپیډ دا مونږ ښه فاسفولیپیډ دي ښه اوس د دې نه چې کوم دی مونږ یو فاسفولیپیډ رالو چې هغې باندې چې کوم دی نو ځان پوه کړو دې خوا دې نه به مونږ دا یو فاسفولیپیډ راوالو
دا موږ سره یو فاسفولیپیډ دی. دا یو فاسفولیپیډ په دې کې چې کوم دی نو دوه ریجن یو ریجن چې کوم دی هغه دی هیډ دې ته چې کوم دی هیډ وایي دا دې سر دی او دا دوه چې کوم دی دا لکای دي ټیلز دام دا او دام دا. نو مطلب دا چې په یو فاسفولیپیډ کې چې کوم دی نو دوه ریجن یو هیډي او ټیلز پکې دوه پکې لکای دا ښکته چې کوم دی دا لکای ویل شي. ښه اوس دا هیډ چې کوم دی دا سره دا هیډ چې کوم دی دا مونږ سره هیډ چې کوم دی دا مونږ سره هایدروفیلیک دی. مطلب دا چې دا اوبو سره چې کوم دی محبت کوي واټر لوینګ دی اوبې چې کوم دی نو خوښي د چا د هیډ هایدروفیلیک. دا هیډ مونږ سره هایدروفیلیک دی. هایدروفیلیک مطلب چې اوبې خوښي ته دې فاسفولیپیډ چې کوم هیډ دی د دې چې کوم دی دا اوبه خوښي خو چې دا کم ټیلز دي د دې چې کوم دی نو اوبه نه خوښي دا چې کوم دی نو مونږ سره هایدروفوبیک دی. دا ټیلز څه دی مونږ سره هایدروفوبیک. ته دې ټیلز چې کوم دی نو بس ته دې اوبو سره نه لګي او دښمني ده ورسره دا چې کوم دی د اوبو نه تښتي دا ټیلز. تاسو چېرته وګورئ د اوبو په ګیلاس کې چې کوم دی دا یو فاسفولیپیډ واچوئ نو ته دې چې کوم دا ټیلز دی دا به غیب شي ځکه چې هغې کې خو اوبې که نه ګیلاس کې نو اوبه خو چې کوم دی نو د هیډ خوښي هیډ ورسره مینه ساتي او ټیل چې کوم دی دا ترې تښتي دا ټیل چې کوم دی نو دا غیب شي دا ټیل به بیا تا ته نه ښکاري تا ته به چې کوم دی صرف بیا دا هیډ ښکاري. دا مونږ څه شو دا مونږ چې کوم دی نو فاسفولیپیډ دی. ښه دا فاسفولیپیډ چې کوم دی دا کوم ځای پریزنټ ان ټو لیئر ان سیل میمبرین دا د سیل میمبرین چې کوم دی نو ټو لیئرز یا یو لیر زاري او یو لیر چې کوم دی دا په سیل میمبرین کې. ښه بل چې کوم دی نو دا نان پولر چې نان پولر صرف نان پولر سیزونه به چې کوم دی نو دنده اجازت ورکوي. اوس نان پولر او پولر څه ته وایي د نان پولر مطلب دا دی چې په دې کې به چارج برابر وي په دې کې به چې کوم دی نو پازیټیو یا نیګیټیو چارج به پکې نه وي نو دا چې کوم دی ته نان پولر ویل شي او پولر هغې ته ویل شي چې پای کې چارج نه برابر یا چې کوم دی پازیټیو یا نیګیټیو. نو که تاسو دې فاسفولیپیډ د خیال وکړئ که نه نو د دې چې کوم دا هیډ دی دا واټر لوینګ دی که نه نو وګوره دا ښکته او پورته چې کوم دی زور کوي اوبو طرف ته او دا ټیسټ په دې وجه باندې دننه دي ځکه چې د دې اوبو سره نه لګي دا چې کوم دی د اوبو نه تښتي. نو دا چې کوم دی نان پولر دې ته به دننه اوبه نه ځي ځکه چې اوبه چې کوم دی نو هغه پولر دي هغې چې کوم دی نو چارج برابر نه دی هغه یا نیګیټیو وي یا پازیټیو وي او نان پولر مونږ ووایو چې دې چې کوم دی نو چارج برابر دی کې نیګیټیو پازیټیو نه وي نو په دې وجه باندې دې کې چې کوم دی نو دننه اوبه نه ځي. ها اوس دا مونږ چې کوم دی دا ډیفرنشیټ پرمیبل پرمیبل ته ولې وپېژنو چې پرمیبل څه ته وایي. پرمیبل هغې څیزونه ته وایي چې دا نور څیزونه چې کوم دی نو د ځان دننه چې کوم دی نو پرېږدي نو دا چې کوم دی نو دا په پرمیبل کې بدلي. پرمیبل چې کوم دی نو مونږ څه درې قسمه دي. یو چې کوم دی مونږ دا شان ساده پرمیبل دی پرمیبل مطلب دا څیز چې هغه د ځان دننه چې کوم دی نو هر یو څیز پرېږدي. بل چې کوم دی نو هغه مونږ څه دی impermeable دا چې کوم دی دا داسې څیز دی چې دا یو څیز هم د ځان دننه نه پرېږدي. صحیح شو. بل درېیم نمبر چې کوم دی نو هغه مونږ څه دی سیمي پرمیبل دا چې کوم دی د ځان دننه چې کوم دی نو مخصوص څیزونه پرېږدي. دا داسې څیز دی چې دا د ځان دننه مخصوص یو څو څیزونه پرېږدي هر یو څیز چې کوم دی نه پرېږدي. د پلازما ممبرین څه شی دی دا چې کوم دی نو ډیفرنشیټ په پرمیبل په دې کې دا هم شته دا هم شته او دا پکې هم شته. دا خو پرمیبل خبره شوه. اوس د دې کار سره د پلازما ممبرین نو دا چې کوم دی نو پروټیکشن ورکوي سیل ته چې کوم دی نو پروټیکشن ورکوي مضبوطي ساتي حفاظت ولا کوي. ها بل شیپ ولا ورکوي سیله چې کوم دی شیپ ورکوي څه پلازما ممبرین. ها بل چې کوم دی نو ریګولیشن کنټرول ساتي چې کوم څیز چې کوم دی نو سیل ته را دننه کېدل پکار دي او کوم څیز چې کوم دی هغه د سیل نه وباسل پکار دي. دا د چا کار دی دا د پلازما ممبرین یا چې کوم دی نو د سیل ممبرین کار دی چې سیل چې کوم دی نو کنټرول وساتي. دا شان سیکریشن نو می ساتم چې په یو شی باندې چې واټ از پلازما ممبرین څه ته وایي. بیا درته ساده غونډې خلاصه وم چې پلازما ممبرین د چې کوم دی نو مونږ سیل ممبرین هم ویلی شو پلازما لیم هم ورته ویلی شو. پلازما ممبرین چې کوم دی دا آوټرموسټ باونډري ده د څه د انیمل سیل او په پلانټ سیل کې چې کوم دی د سیل وال د لاندې دی. په انیمل سیل کې ځکه آوټرموسټ باونډري دی چې په انیمل سیل کې چې کوم دی نو سیل وال نشته او په پلانټ سیل کې چې کوم دی نو سیل وال موجود دی. او پلازما ممبرین چې کوم دی دا مونږ ته جاندار څیز دی
او دې چې کوم دی نو ټول پروټوپلازم کور کړی. پروټوپلازم تاسو ته ما ووایي چې څه ته وایي چې نیوکلیس او سایټوپلازم خپله کې رایوځای شي دا موږ سره پروټوپلازم جوړوي. او د دې ټیکنیک څومره دی دا چې کوم دی نو څومره غټ دی هغه 5 مایکرومیټر دی. تاسو ته ما وایي چې مایکرومیټر څه ته وایي. ها بیا دغه شان ماډل نو قسمه قسم ماډل چې کوم دی پیش شوي دي پلازما ممبرین په باره کې. د لومړنی چې کوم ماډل دا خو بیا غلط وخته چې دې کې چې کوم دی نو د رابرټسن ویلي وه چې په میاس کې لیپیډ 3 لیئرز په میاس کې لیپیډ 12 او کته چې کوم دی پروټین بیا هغه نه پس چې نور سانټیس را لغوي وی چې نه دا چې کوم دی غلط دي. او دا اوسنۍ کوم جدید چې کوم ماډل دی د پلازما ممبرین فلوئډ موزیک ماډل دا چې کوم دی سنگر اینڈ نیکولسن چې کوم دی نو پیش کړی دی په 1972 کې. په دې کې څه ویلي دي چې پلازما ممبرین د څه په شان دی دا چې کوم دی موږ ته فلوئډ دی او دا چې کوم دی نو د سمندر دی د لیپیډ پلازما ممبرین او په دې کې دا پروټین دي دا پکې چې کوم دی د ګرځي د څه په شان د آیسبرګ په شان څنګه چې آیسبرګ چې کوم دی نو په سمندر کې ګرځي. بیا دا ځان کمپوزیشن د پلازما ممبرین چې کوم دی جوړ شوی دی څنګه دی پلازما ممبرین موږ د لیپیډ نه جوړ شوی دی 20 نه والے د 40% پورې پکې لیپیډ دی. دا ځان پروټین نه جوړ دی 60 نه والے 80% پورې پروټین دی. بیا کاربوهایډریټ دی کاربوهایډریټ پکې څه رول دی هغه تاسو ته ما وایي. کولیسټرول دی پکې کولیسټرول په پلازما ممبرین کې څه کردار ادا کوي هغه نه درته وایي. بیا لیپیډ چې کوم دی دا لیپیډ چې کوم دی دا د سیل ممبرین پارت دی او کوم قسمه لیپیډ دی په دې سیل ممبرین کې هغه چې کوم دی موږ ته پاسپولیپیډ دی. پاسپولیپیډ تاسو پاسپولیپیډز ها پاسپولیپیډ تاسو ته ما وایي چې دا موږ ته پاسپولیپیډ دی یو بیا تاسو ته ما چې کوم دی دا بیل یو پاسپولیپیډ جوړ کړ چې په دې کې دوه ریجن دي دا یو پکې موږ ته هیډ دی او دا دوه پکې موږ ته ټیز دي. دا هیډ چې کوم دی دا هایډروفیلیک دی دا چې کوم دی نو اوبو سره محبت ساتي واټر لوینګ دی. ته دې هیډ چې کوم دی نو اوبه خوښي او د ټیز چې کوم دی دا موږ ته هایډروفوبیک دی. ته دې چې کوم دی اوبه نه خوښي دا اوبو نه یېرېږي اوبه چې کوم دی دا دښمن دی. ها دغه شان دا چې کوم دی موږ ته کوم ځای کې موجود دي دا چې کوم دی موږ د 2 لیئرز کې موجود دي په سیل ممبرین کې دا چې کوم دی موږ ته 2 لیئرز دي تاسو ته ما جوړ کړی دی. دغه شان دا چې کوم دی ډیفرنشیل پرمیبل نو تاسو ته ما وایي چې پرمیبل څه ته وایي او څو قسمه دي موږ ته 3 قسمونه دي. دغه شان پلازما ممبرین کار سره پروټیکشن ورکوي سیل دا شیپ ولا ورکوي ریګولیشن کنټرول ساتي او سیکریشن. امید ساتم چې پوه شئ وای بیا هم که چا سوال یا چې کوم دی چاته څه پوینټ کلیر نه نو په کمنټ سیکشن کې ویلی شئ. بلې ویډیو راتلو پورې موږ له اجازت راکړئ وما علینا الا البلاغ. جزاکم الله خیر واحسن.